إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتہائی واجب الاحترام مسلمانانو، رستم خاکسار او د گرد نواز سره تعلق لرونکو اور کورونو کی آواز اوریدونکو با حیا با پردہ ترسرو خویندو میندو، دا اللہ رب العزت دیر لوئے فضل و احسان دے چی منگ تاسو پا عقیدہ دا قرآن و دا حدیث باندے منور یو، دا دیر لوئے احسان دے. خوزا کلا کلا یو خبر کوم، کم نعمت چی سڑی سر وی دا غیر دیر قدر نوی، کم نعمت چی سڑی سر نوی دا غیر دیر لوئے قدری. چا سر چی دوسترگی وی اغا سر دسترگو قدرو نوی، خود لون دا دی دوسترگو تا پوسو کا. چاہتا اللہ دوار اخپی روغی ورکڑی دی آغا سر قدر نوی، خسوک چی پخپو شل دی دا آغا نتا پوسو کا. دغرنگی ددی عقیدی قدرو کے عوام و مسلمانانو، کدا سر نند اللہ پا کور کی دی رب تا ٹیٹ نشو او دا دا قرآن او دا حدیث عقیدہ ما و تعالی نصیب نوا، نن با زما وستا سر یو پیر تا پا سجدہ ہو کا نبو، یو قبر تا پا سجدہ ہو کا نبو،
د ربنا د شفا د سوال کولو په ځای به د زیارت کاڼي مونږ په خپو مګل که نه بم مګل، د قبر شمې به م بلولې که نه به م بلولې، په منجاورانو د قبر به مو خپلې ښځې دمولې که نه به م دمولې، د هغه قبر غلافونه د هغې جنډې دا به م د شفا سبب ګڼو که نه به م ګڼو. په زیارت باندې پرته مالګه او په زیارت باندې کېښودلې شوې خوره لکه د چیندخانو به م سټلې دا خورې که نه به م سټلې. رب ته وجاړه، 2 رکعاته نفل وکړه چې الله داسې عقیده در نصیب کړې ده چې دا سر دې بې د رب العالمین نه بل چاته نه ښکته کېږي. خو ما او تا سره قدر نشته. قدر هغه چا سره دی چا چې غیر الله ته سجدې کړي او توبه ایستي او حق پیژندلي. هغه وایي یا ربه په توبو مې توبه به تیر مې معاف کړه نو بیا به نه کوم. نن 1000 سرونه د الله سبحانه تعالی مقابله کې غیر تخکت دي. څوک د یو قبر ډپخ کولی، څوک د یو قبر جنگلخ کولی، نو څوک د پیر صاحب خپیخ کولی او څوک د پیر صاحب پټکیخ کولی او وایي چې ګنې په دې رب رضا کیږي. نو اول خو الله ته د ورځې 2 رکعاته نفل کوه. تحیت المسجد چې کینوم دا نفل کوه، دا نیت ورکی کوه چې اے ربا شکر دے چې سر میں صرف تا تخکته کیږي او اے ربا په دې ځمکه دا اربونه انسانان ګرځي، رب دې کې د چانه متاثره نه یم، رب صرف ستانه متاثره یم. په دې عقیده به شکر وباسو که نه به وباسو؟ دا ډېره د شوق خبره ده او ډېره د خوشحالی خبره ده. او د کم نعمت چې شکر ادا کې که نه الله زیاتی خو علینا. لئن شکرتم لئن شکرتم لئن شکرتم لازیدنکم. الله وی که تاسو شکر وباسئ لازیدنکم. لا علما به پوهیږي خامخا لام تاکیدیه مفتوحی او په متکلم صیغې سره وی لازید زبې زیاتوم. کله کله الله وی لنزیدن ومما رزقنا نا قلنا جمع ذکر کوي، خو کله کله بیخي متکلم شي لازیدن، دلته لنزیدن نه وی لازیدن ویل دی. نکته دی باب کې دا چې الله فرمایي د شکر په وجه زه دومره خوشحالیږم چې د فرشتو واسطه ته م کټ کوم، براه راست د خپل بنده په خپل امداد کوم. لازیدن او لازیدن کې طالبان د ګرامر وی نونې ثقیله راوړو. نونې ثقیله ځان له د تاکید د پر راسي. الله فرمایي که دې د قرآن او حدیث په منهج خوشحاله شوې او په دې کلک شوې او شکر دے اللہ تو بس اے ربا شکر دے قرآن میں دا عقیدی کتاب دے او دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن میں دا عمل جن دے. اللہ وی کا پدید شکر باسو لعزیدنکم زب نورم انوارات رحمتنا و برکتنا پتا راورم. خزبر تابداری بچی بر تابداری ٹینشن نہ بر ختم کم دے منگائے تا گورا او زمونگ ستاس دی دین سر شوق تا گورا. خلق د وړو په غم باندې اخته دی او مونږ سره درد دی او احساس دی چې الله به د قرآن او د حدیث دا پیغام مخکې څنګه بوزي. قسم بالله یو خوا زمونږ درد دی بل خوا د وړو درد دی. که دا د قرآن او د حدیث د پیغام درد سینې ته ناچو، دا سینه د دې درد نه ډکو نه، دې سینه کې دا د قرآن او د حدیث مینه ور دننه کوو نه، نو د منګایۍ ټینشن بیا سینې ته دننه کېږي. نو د قرآن او د حدیث دا ټینشن ښه دی که ښه نه دی؟ په یو لوښي کې ګیلاس کې چې تشي او په ګیلاس کې اوبه نه او میلمانه راشي، تش ګیلاس باندې خلک جګ د پاسه ورچي که نه اچي، خو چې ګیلاس د مخکې نه ډکي څوک ورته جګ نیسي. نو که زمونږ دا زړه د دین د ټینشن نه تشو، الله پې د دنیاوي منګایې دا ټینشن ورولي، نو دا زړه به ډکو د دین د ټینشن نه مخکې د دې نه چې الله د دنیا د ټینشن نه ډک کړي. خبره باندې پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ یو عالم ډېر دردمندانه انداز کې د دین خبرې کولې، نو یو سړي ورته ووایي چې یاره جي زمونږ زړونو کې خو ډېر لوی ټینشن پروت دی،
ستا زړه څنګه داسې د دې ټینشن نه خالی دی؟ اور ته وایي خطا کېږې مشره، ټینشن ما سره هم شته او ټینشن تا سره هم شته، خو ټینشن کې فرق دی. وایي جی وایا، وایي تا سره دا ټینشن دی چې دا وړو به کله ارزانېږي، تا سره دا ټینشن دی چې دا ګاونډی دا کور خرڅوي دا به زه څنګه اخلم، تا سره دا ټینشن دی چې مرله په 1,20,000 نه به بره روانه ده، زه به پلانکي ځای کې دومره مرلې ځای څنګه لم. وایي ته دغه ټینشن په مخه اخیستې. وایي ما د قرآن او د حدیث د منهج مینه کتلې ده. وایي ما سره دا ټینشن دی چې په دې علاقه به د قرآن او د حدیث د آواز کله اوچتېږي. نو وایي ټینشن ما سره هم دی، ما خوري، ټینشن تا سره هم دی، خو وایي زما په ټینشن کې ما سره رب ملګری دی، ستا په ټینشن کې تا سره شیطان ملګری دی. وایي زه د خپل رب په ملګرتیا دومره ناز کوم چې خوشحاله یم او سپینې جامې اچوم. نو عرض مې دا کو وروڼو، خوشحالي په دې خبره پکار ده چې زمونږ تعلق دی د قرآن او د احادیثو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. دا ډېر لوی خبره ده. اطیع الله و اطیع الرسول دا زمونږ منهج دی، دا زمونږ هدف دی، دا زمونږ چغه ده. اطیع الله و اطیع الرسول دا زمونږ دوه اصول دي. اطیع الله د عقیدې انقلاب ته وایي او اطیع الرسول دا د عمل انقلاب ته وایي. د چا زړه ته چې اطیع الله وردن نشو، دی د قبر نه نه غواړي، د چا نه غواړي؟ د چا زړه ته چې اطیع الله وردن نشو، دی پیر ته او قبر ته او درګاه ته په سجده نه وي، بلکې چا ته په سجده وي. دا د اطیع الله اثر دی چې په تا مشکل راغی نو د اطیع الله والا خلک به مشکل کې آواز چاته کوي؟ لګرو وایي. چاته به کوي؟ زور سره وایي. چاته به کوي؟ یریږئ خو نه که نه د الله په نوم. ماشاءالله تاسو خو مجاهدین یې، تاسو ولې یریږئ؟ که زه ویریږم خیر دی، زه کمزور یم، تاسو ولې یریږئ؟ په مشکل کې به مونږ فریاد چاته کوو؟ اطیع الله. دا د عقیدې انقلاب دی. رب سره بل شریک نه منم. یاره جی پلان کې ډېر لوی ولی دی، قبر باندې ډېرې جنډې دي، دی خو کم از کم ومنه د رب مقابله کې زه د بل چا نه متاثره کېږم. یاره جی نبی دی الله نبوت ورکړی دی، د نبوت مقام منم، خو نبی د الہ مرتبه ته رسولی که نبی ډیر افضل دی، شک پکې نشته، خو چا د پاره حاجت روا او مشکل کوشا جوړېدلی. دې ته وایي اطیع الله. د عقیدې انقلاب دننه راغلی دی. دویم دی اطیع الرسول، د عمل انقلاب. خپل غم د پیغمبر علیه السلام د غم پشان کا، خپل خادی د پیغمبر علیه السلام د خادی پشان کا، خپل معاملات د پیغمبر علیه السلام د معاملاتو پشان کا. انقلاب په عمل کې راولا. خلق بد ګڼي چې د رفع الیدین پابندي ده، ته بیا هم رفع الیدینو کې. دې ته وایي د عمل انقلاب. زه د رسول الله د سنت مقابله کې د ایسیچو نه متاثره نه یم، د چیرمین صاحب نه متاثره نه یم، د علاقې نه متاثره نه یم، د چا د فقه نه متاثره نه یم، د چا د مفتابهي قول نه متاثره نه یم، د مفتی د علم نه متاثره نه یم، بلکې زه چې متاثر یم د محمد رسول الله علیه السلام د حدیث نه متاثر یم چې هغه رفع الیدین کړي دي. دنیا دې په بله واوړي، زه دنیا خو پرېښودی شم، خو زه د محمد رسول الله علیه السلام سنت پرېښودلی نه شم. د عقیدې او د عمل انقلاب ته وایي اطیع الله و اطیع الرسول. د چا چې د عقیدې انقلاب نه دی راغلی، د الله په یووالي مطمئن نه دی، د الله په اسماء او صفاتو کې دا د مخلوق تعویلات پرېښودلې نه دي، دا د تعطیل او د تجسیم عقیدې پرېښودې نه ده، دا د وحدت الوجود عقیده او د حلول عقیدې پرېښودې نه دي. دا د اطیع الله مصداق نه دی. اور چا چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې خپل امام او خپل فقه امامه جوړه کړې ده، د محمد رسول الله په رای باندې خپل تنظیم او خپل جنډه سوري، د اطیع الرسول منلی نه دی. دا څه ګپ دی؟ متاثره د پیر نه، متاثره د درګاه نه، متاثره د صاحب نه، متاثره د تروډيري بابا نه، متاثره د کاکا صاحب نه، متاثره د علي حجويري نه، متاثره د شیخ عبدالقادر جیلانی او چغه وی چې اطیع الله. مازغه دې کار کوي.
منی د علاقې رسم و رواج، منی د کلی ډنډماري او بدماشي، او وې زه د اطیع الرسول والا یم. د اطیع الله پته هغه ټیم لګي کم ټیم چې تمام خلک غیر الله ته متوجه دی، خو ته چا ته متوجه شي؟ لګرو وایه چا ته متوجه شي؟ مخکې نه مو قسمې کړې نه دي چې غږ به نه کوئ. یقین وکړه زه خو په تاسو هم شکي یم او په دې هم شکي یم. ماشاءالله که نه دې محله کې محنت داسې ډېر نه دی شوی. الله بندګانو په یو علاقه د شیخ عبدالسلام رحمت الله علیه نوم وي، هغه خلک د داسې اوده اوده ناست وي که نه سړزي ډېره ده. ما ته خو میټر نه دی لګېدلی، بس یخني ده نو دا نو څه ګیپ دی. اوړه که ګران دي خو جومات نه بار ګران دي. اوس دلته خو مونږ په ناره خېټه هسې هم لګیا یو که نه دغه ټینشن زیات شوی دی یاره. الله سبحانه وتعالی دې په دې امت مسلمه باندې خپل رحم وکړي. الله دې دا راغلي تمام مشکلات حل کړي. صرف حکمران مه ګناهګاروئ، امت مسلمه خپل ځان تم سوچ وکړي. بهرحال نو اطیع الله د عقیدې انقلاب او اطیع الرسول د عمل انقلاب. ټوله محله بد ګڼي. یو امي سړي کیسه کوله، وایي جومات ته لاړم هلته مې رفع الیدین وکړل. وایي هغې ووایي چې دا د احنافو جومات دی، دلته به رفع الیدین نه کوې. ما ورته ووایي چې دا احناف د محمد رسول الله علیه السلام امتیان دي، او د محمد رسول الله امتیان په حدیث بد نه ګڼي، فخر پې کوي. ته مه کوه خو ما ته هم څه مه وایه. ما ته یې ووایي چې د توام دې مونځ کې مه کوه، بیا چې کې کوئ. ما ورته ووایي چې یا خو به په دې جومات کې رفع الیدین کوم، یا دې ته د الله جومات مه وایه، دې ته د خپلې ډنډمارۍ اجره ووایه. زه به لاړ شم د ډیران سره خوا کې په دې پوله به دا مونځ وکړم، والله چې دغه پوله به بیا زه د دې جومات نه افضله ګڼم. دا اوره بیا سړي وایي چې تا کې خو چا ډېر غټ کار کړی دی یاره، خو بې رفع الیدین یې وکړه. وی ما ورته وی چې رفع الیدین کول او نه کولو جنگ نه دی. جنگ زما استاد محمد رسول الله علیه السلام په سنتو د غیرت دی. ته مه کوه نو زه دې تا سره جنګ وکړم، د کولو د نه کولو جنګو. یا به زه په محمد رسول الله غیرت کوم یا به بېغیرتي کوم. غیرت چې کوم زه به نن د رسول الله په دې حدیث عمل کوم. ستاړه دې ټک وچوي. وایي هغه وی چې رانه بیا ونه کې. وی ما وی چې انشاءالله بغیر د رفع الیدینو به بیا زه دلته مونځ کوم هم نه. وی لړم په پوله مې نیت وتړه. عرض دا دی چې غیرت هم څه شی دی. دا ځینې سنت معاشرې سپک ګڼلي دي. اهل الحدیث هغه قوم دي، هغه خلک دی چې کله خلکو سنت پریښي دي او خلک یې پې امامان جوړ کړي دي. اهل الحدیثو د الله د پیغمبر سنت راغستی دي او د ټولې معاشرې جنګ یې بس راغستی دی. دا احساس مونږ له لږ دی که ډېر دی؟ مونږ د کلي کې 10 کسه یو. دنیا کې کاڼي ډېر دي که سره زر او سپین زر ډېر دي؟ تاسو مثال د خلکو مثال د کاڼو دی، ستاسو مثال د سونې دی. دنیا کې عوام ډېر دي که علما ډېر دي؟ عوام ډېر دي. دا خلک عوام دی، مونږ علما یو. دنیا کې روغ ډېر دي که د لیوني ډېر دي؟ مونږ روغ یو په دې مقام. په خبره پوهېږې؟ عرض مې دا کو چې قرآن او حدیث ته غاړه کېږده، الله به دې ټینشن ختم کی، الله به دې پریشانۍ ختم کی. والله العظیم خلق د امت په ګناهونو باندې لګیا دی. مونږ خو هم د فیسبوک په سترګه دا علما وینو اورو چې دې څه وایي. هر عالم نه مو کوشش دی چې دی واورو، دا په منبر او محراب د دین اسلام داعی دی. اورو یو مکتب فکر راغی واړو، بل راغی وګورو، بل راغی وګورو. په زنا باندې خلق ردونه کوي ترېنه قربان، په سود او جوارح خلق لګیا دي ته قربان. ای خلکو صرف دغه ګناهونه نه دي، دغه ته خو هر سړی ګناه وایي. هر عالم او هر امي وایي چې زنا ګناه دی، هر عالم او هر امي وایي دروغ ګناه دی، هر عالم او هر امي وایي رشوت ګناه دی. ای مسلمانه، تا په منبر او محراب، تا په خپل کور او جماعت کې، تا په خپل اجره او بیٹک کې محمد رسول الله حاکم منلی دی او کنه؟ الله نه دی خلک اوچت کړی دی او کنه؟ د محمد رسول الله علیه السلام نه دی خپل تنظیم او خپل پارټي او خپل جنډه او خپل امام خپل فقه او خپل کتاب اوچت کړی دی او کنه؟ د امت مسلمه ګناهونو کې صرف زنا مه یادوه،
صرف شراب مه یادوه، صرف آیس مه یادوه، صرف کرپشن مه یادوه، صرف دروغ و غیبت مه یادوه، صرف بے حیائی مه یادوه. پر رب مې د قسم وي د امت مسلمه اجتماعي ګناه چې ښځې ورکې شریک دي، سړي ورکې شریک دي، علما ورکې شریک دي، عوام ورکې شریک دي، هغه عظیمه ګناه دا دی چې موږ د الله حکم د محمد مصطفی اطاعت، د اطیع الله او د اطیع الرسول مسله، د پیغمبر علیه السلام د اطاعت، د الله او د الله د پیغمبر د حاکمیت مسله مو پرېښېده. کله چې اطیع الله کې مونږ کمزوري یو، کله چې اطیع الرسول کې مونږ کمزوري یو، نو شیطان په مونږ زورور دی، په هزارو ګناهونو کې مبتلا کړي یو. د دې زړه نه چې د الله حاکم ومنو چې رب سره معاشره نه شریکوم، د دې زړه نه د محمد مصطفی خپل پیغمبر ومنو چې د هغه په سنتو د زما سر قربان شي. په رب مې د قسم داسې سړی زناکار کیدی شي، داسې سړی سودخور کیدی شي، دا گناہ ختمول غواړي، منګای بالا ختمیږي. اے ته د محمد مصطفی په سنتو ننګ نه کې، تو قرآن ته د رب کتاب نه وایې. اے مسلمانه د قرآن غوندې عظیم کتاب راغلی دی، تا زده نه کو، تا عقیده قرآني نه کړه، تا عمل قرآني نه کو، د هغه قرآن مقابله کې دي د مخلوق کتابونه راغستی دي، هر اجرا او هر بیٹک کې د هغې پرچار کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې، په احادیثو باندې دي مجتهدین حاکمان جوړ کړي دي، تنظیمونه او نظریات دي په حاکمان جوړ کړي دي، پارټۍ او جنډې دي په حاکمان جوړ کړي دي. تا د الله حکم هم معاف نه کو، تا د محمد مصطفی اطاعت او حاکمیت هم نه دی منلی، هغې کې هم په شرک کې مبتلا یې. شرک په الحکم والقانون خو دې ته وایي چې د الله احکامات، د محمد مصطفی سنت، د هغې درجه کته کې خلق په مشران کې، ما او تا په خلق مشران ګړي دي چې دا ګناه دې پرېښودی نه وي، دا منګایي ختمېدی نه شي، چې دا ګناه دې پرېښودی نه وي، دې ظلم نه دستبردار شوی نه وي، په تا امن نشي راتلی، ته به ټول عمر جاړئ. ته لګیا یې د حکمران خلاف وزه کړه، بندور روډونه د یو حکمران خلاف مونږ وزو، روډ بند کو، کله کله دومره کامیاب شو چې حکمران د کرسۍ نه هم راښکته کو، بل چې راشي د هغه نه لوی فرعون یې ګني. پته لګي د دغه ځای نه شی نه دی روان، ما او تا نه شی روان دی. قرآن نه دې تپوس کړی دی، ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس. په ځمکه چې څه کیږي، فی البر والبحر، اے ستا د عمل د لاسه په ځمکه پاس انسانان پرېږده، په سمندر کې دننه مایان هم پریشانه دي. بما کسبت اید الناس، د خلکو عملونه دي، حکمرانان نه دي صرف. دا حکمران خو ستا د عمل نتیجه ده. اے مسلمانه، ته د الله د کتاب او د پیغمبر پاک د احادیثو تابع شوی یې. عرض مې دا کو، رب ته روان یو مونږ تاسو ټول، هغه رب ته چې روان یو نو داسې تیارې پکار دی چې رب زمونږ نه رضا شي. رب زمونږ نه څه شي؟ رضا شي. چې کله رب در نه رضا شو، بس مسله حل ده. رب سره خپل تعلق جوړ کا، رب سره خپل محبت قائم کا، د خلکو پروپیګنډو ته مه ګوره، بس د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د احکاماتو تابعدار شه. شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه د تاریخ نه د علما خبر دي، یو ډېر نډر صفاهي تیر شوی دی او ډېر انقلابي عاداتو د هغو، خپې به له خپې به ګرځېدو او لامبوزن هم و، صرف مولا نه و چې پیر صاحب و پاسته لاسونه و، ډېر انقلابي سړی و. هغه شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه نه د مولان په څه خلاف و؟ هغه مانځه کې رفع الیدین کول. تاسو وګورئ د هغه خلاف خلکو کتابونه لیکلي دي او ډېرو خلکو هغه ته د کفر نسبتونه کړي دي. دې د بونیر خلکو هغه له پناه ورکړې وه او خلکو چا وله پناه نه ورکوله. خلک اوس هم د بونیر خلک کمقل خلک شماري، علن کې دا د هغې غیرت و چې هغه له پناه ورکړه. اور ظرف دومره اعلی و. شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه یو ځای کې تقریر کوي او یو سړی ورپسې پاسېد، ورته وایي تم خبرې کې، وایي ته خو حرامي پیدا یې العیاذ بالله. چې دا خبره وکړه، د هغه دومره یخ دماغ و، مونږ ته که چا دا خبره وکړه نو د چمغړک کې به م نیولي که نه به یې نیولې.
هغه دی چې تپوس وکړه هغه ته یې وایي چې ته خو حرامي فایده یې هغه ورته وایي کاکاجي کښېنه وایي زما د مور د نکاح ګواهان اوس هم په دې مجلس کې ناست دي پوه نه شوې وایي زما د مور د نکاح ګواهان اوس هم دې مجلس کې ناست دي وایي زه چې د چا نه پیدا یم زما د مور پلار نکاح تړلی شوی دی زه حرامي نه یم هغه سړی د اخلاقو نه دومره متاثره شو چې راغی او په تندي ښکل کو او شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه ته وی کار حق کې زه ستا ملګری یم او بیان کوه څوک به ستا مقابله نه کړي نو د داعیانو صفات استقامت به ځان کې راولو او دا د قرآن او د حدیث درد به د خپل زړه ته لګو کني ژوند دې تیریږي په مال باندې مه دوکه کېږه دا مال قارون سره لږ و که ډېر ډېرو که سم ډېرو ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه یو قافله به ګرځېده چې د هغه د خزانو چابیانې به یې ګرځولې خو چې کله د زکات نه انکار یې کو د توحید علمبردار سیدنا موسی علیه السلام خلاف پروپیګنډې شروع کړې نو قرآن وایي فخسفنا به وبداره الارض ځمکې راونیسو او چینګار یې ترې وباسو سره د ماله غرق شو چابیانې په سر باندې پرتې دی او په ځمکه باندې ښکته روان دی ای مسلمانه تا ته ښایي چې مال ګور ذریعه د نجات نه ده که په مال خلاصې وې نو قارون به نن هم بادشاه و مرګ به پرې نه راته و تباه کېدو به نه خو سره د ماله د قارون نتیجه خلک د هغه د مال تذکره دوره نه کوي خو د هغه غرق کېدو ته خلک حیران دی چې ځمکې به یې ونیو په کته روانو خلک ورته حیران دی که نه دی حیران ہے مسلمانه د مال دی منډې ولې تا نه قرآن او حدیث پاتې کړي دي د مال د انجام تا ته معلوم نه دی دا مال سړی که غرور پیدا کوي نو تا ته پته نشته دیو جنه حسن بصری صاحب وایي ځان عجز کا په مال د غرور ونه کې انا لابن آدم تکبرا وقد خرج من سبیل البول مرتين اے د آدم بچیه ته په کومه خوله تکبر کې دوه ځله د بولو په لاره وتې او راوتې او بیا هم تکبر کې تئیس شي علم نخلقکم من ماء مهین الله د بې حیثیت 2 ساس کوبونه نه پیدا کړي تم غرور کې غرور او تکبر والا ذات کم ځای دی برا اهل حدیث خو یې ټول کنه نو الله خو بره دی کنه ما شکل د په دې غم نه یخته څه شو احسان الله فاروقي صاحب ماشاءالله پوهېږې کنه اوس دا ځان له یو غم دی سادهګانو ته خو چې دی وي الله چېرته دی او بره وي نو مولانو به په والو وجلي به چې دلته هم دی هلته هم دی بلا ځایه دی بهرحال عرض دا دی چې د هغه لوی ذات سره خوند کوي که هغه غرور وکړي هغه تکبر وکړي بی د هغه رب نه دا صفت د بل چا نشته نن د مال د وجې هر رور د بل رور د پاسه غرور کوي که نه کوي دوه ورونو کې چې یو مالدار دی او بل غریب دی نو مالدار د ځانه فرعون جوړ کړی دی او غریب د موسی علیه السلام په نظر ګوري چې هر قسمه زور یې رسي نو ورکوي یې ورته گاونډی چې مالدار شوی دی نو بل گاونډی وهلی دی د کلي حاجي صاحب او چیرمین صاحب او ناظم صاحب چې مالدار شوی دی نو کشرانو ته داسې ډنډه نیولې ده چې هغې ته پته ده که غږ کوو نو دی چمغړک کې هم نیسي او ګوتو کې رانه څه وباسي ای د آدم بچیا دا مال د ناکامۍ سبب ګرځي په مال باندې دوکه نشي دا مال الله فرعون ته په طور د امتحان ورکړی او که نه ورکړی هغه ځای ته ورسېد چې د مصر په پارلیمنټ ودرېده اعلان یې وکړو انا ربکم الاعلی ما علمت لکم من اله غیري ای خلقو زه د ځان نه بغیر تاسو دپاره بل رب نه وینم زما عبادت کوئ وایي زما پوجا کوئ الله چې راټینګ کو د اوبو په منځ کې دي چرینګارې وباسو که وایې نه باسو ای د آدم بچیه تا ته ښایي چې ګوره مال ته لایقو نه کې مال ته چې کم دی ښه کمنټس ونه کې مال ته زنده آباد ونه وی د دا اخري نتیجه د تباهی ده نو تا ته اول وایي چې مال نه مه متاثره کېږه د قرآن او د حدیث دا پیغام راواخله اول ځان کې عملي کا بیا دا د قرآن او د حدیث پیغام د دنیا ګډ ګډ ته ورسوه او چا نه مه یارېږه دا ستا ذمهداري ده او چې دا د ذمهداري ده رب به تاله رزق درکوي دې کې شک مه کوه چې رب به رزق درکوي کم چې د مخلوق غلام دی سرکاري نوکر
هغه ته کلکه پته ده او که نه چې په 2 تاریخ باندې به ما ته بینک نه تنخواه میلاویږي. ولې زه د حکومت څوکیدار یم، د هغه نوکر یم، ما سره به خپل حکومت بې وفایي نه کوي، ماله به ټایم سره تنخواه راکوي. نو چې د حکومت ملازم دومره کلکه عقیده لري چې ماله به رب تنخواه راکوي، ای د رب بنده، ای د رب نوکره، ای د رب ملازمه، تاله به ستا رب رزق څنګه نه درکوي؟ حکومت د رزق مالک دی، د رزق واقعدار دی، د رزق اختیارمند دی، بیا هم تعالی رزق درکوي. نو کومې چې مالک او واقعدار اختیارمند دی هغه رزق څنګه نه درکوي؟ د رزق د وجې نه، د روزې د یرې نه د دین کار مه پرېږده. دا د قرآن او د حدیث منهج راواله. قسم په رب د ای عوامو رب به مو مالامال کی، الله به مو دنیا د خپول راولي، خو لږ د قرآن او حدیث ته رانږدې شئ، عملی کې. او که بیان نشي کولی نو کم علما چې بیان کوي په مال او په جان سره دی تعاون وکړي، دی سره مرسته وکړي، دا قرآن حدیث دکا. د دې مقابل چې څوک هم کوي کلک جواب ورکوه، په رب باندې غیرت وکړه، نو د رب د غیرت نتیجه به هم بیا وویني. مونږ د دین علماو ته پرېښی دی، یاره جي بس د سره هم دلایل دي، هغه سره هم دلایل دي، وي پته ورکې نه لګي. چرته دې دا ونه وي چې میله کې هر قسم ټماټر دي، سم او خراب دواړه دي، یاره پته پکې نه لګي ټماټر نه علم. هلته خو وګورې په ګوتو، یاره ګوړه رنګکاټ والم ده او بې رنګکاټ هم ده، پته پکې نه لګي، بس چای به نسکم. دا فیصله دې وکړه هغې لپاره خو پتې متې ځان سره والي، هلته پکې په هغه ټال کې چای هم پخه کړي چې چای ټیکي نو ته وایې چې یاره بس دا ګوړه اخلم. نو د ګوړې لپاره خو ځان کړی، نوټ هم داسې نور ته ونیسي، داسې نوک پرې راخ کې، ته نوک کې خو خراب معلومیلی شي، ته د ګوړې غل او د سبزۍ غل معلومې، ته د دین غل نه شي پیژندې. ګوړې ته دې ضرورت دی، پته لګي دین ته دې ضرورت نشته. دا هم لا خبر ده، زوام د الله ومنې، زوام د محمد رسول الله ومنې، زما مقابل وی زما مشر ومنه، زما مفتی به قول ومنه، زما فقه ومنه، زما مجتهد ومنه. ته دې کې هم فرق نشي کولی، دی اخور سره موږي باندې د تړلو نه، ته په دې هم نه پوهېږې، دا شی کار نه کوي. دا ناپوه ډېر خلک خو موږ د ناپوهتیا کې ښکر کړي دي. خلک وایي دا سر زمام گنجې دی، خو ستا دی کې بیخي مازغه ښکاري. دا بېدیني ډېر قوم کې ده، خو زموږ پښتون قوم په دې دین ځان ډېر رستو کړی دی. سوچ وکړه، دا ستا دین د قرآن او حدیث. پیغمبر علیہ السلام چې عمر فاروق ته دین خو، هغه ټیم عمر فاروق شیخ الحدیث و، مفتی صاحب و، مجتهد و، بې دین او اول کافر و، اسلام یې راوړو. چې اسلام یې راوړو، اسلام نه متاثره کېدو نو دی خو هغه ټیم مجتهد نه و که نه. پته لګي دا اسلام یو سمپل دین و، ته ځکه متاثره شو. ابوبکر صدیق اول مولا و، د دیوبند فاضل و، په فقه حنفي تقریز کړو، مفتی به اقوال را جمع کړو، نو څنګه د اسلام نه متاثره شو؟ پته لګي د قرآن او د حدیث پیغام صفا دی. اطیع الله د رب منون کې شه، اطیع الرسول د محمد مصطفی منون کې شه. د دین صفا منهج سکی دی شي. کم سړی چې د اطیع الله د اطیع الرسول مقابل راځي، دی پسې پروپاګاندا کوي، د دې خلاف کوي، د ده په باطل پرستی کې څه شک پاتې دی؟ بس خو باطل پرس وی نور ستا. زه د الله د حاکمیت چغوام، زه د محمد مصطفی د اطاعت چغوام. زه کله کجورو والا یم، زه کله کمبلو والا یم، زه کله خوارج یم، زه کله چې کم دی بېدینه یم، زه کله وهابي یم، زه کله څه یم او زه کله څه یم. او تا په دې یو دین کې امام او له ځان له ټایم ورکړی دی، مفتی به اقوالو له دې ځان له ورکړی دی، خپلې فقې له دې ځان له ورکړی دی، لړمي الوا او څلوېښتې له دې ځان له ورکړی دی، هیله اسقاط د ځان له جمع کړی دی. یو مړي کې دی پنځه کم اتیا پارټۍ او پروګرامونه جوړ کړي دي، چنډه د ځان له ده، تنظیم د ځان له دی، هر شی د ځان له دی. ته لوی حق پرست او زه چې د قرآن او د حدیث عظیم داعي یم، زه باطل پرست یم. په یا حسرتن علی العباد، افسوس خو پتام پکار دی یار. عرض دا دی خلکو د قرآن او د حدیث تابعدار شئ.
د منګای خلاف आवाज پدې مو چتوي د منګای او د ټینشن توړ داده چې کم رب منګای راوستي دا هغه رب سره جوړو کا کم رب چې د محمد مصطفی په اطاعت مکلف کړي د هغه محمد مصطفی تابعدار شه منګای به د الله په دشمنانو د الله په دوستانو منګای راتللې او کپراشي نو پاغه امتحان دی که د الله او د الله د رسولم خلاف او در باندې بنګایم ده نو برنم عذاب دی او کتنم عذاب دی که په نیکانو خلکو مصیبت راشي هغه امتحان دی الله پې اجر ورکوي خو چې سر نه تر خپو د الله د قرآن او د پیغمبر د حدیثو خلاف دا ونه وایي چې دا په مؤمن امتحان دی ته خو مؤمن شه که نه ته مؤمن شه بیا به په تا الله امتحانات نه راولي ځکه دا کمزورې بندگان دي دا امتحان نه دی دا امت د امتحاناتو متحمل نه دی دا عذابونه دي په موږ تاسو باندې راځي او عذاب کې تا ته تنبیه ده چې ای خلکو په دې علماو کې او په دې ډلو والو کې څه خلک دي چې هغه ووټ او نوټ نه غواړي هغه جیداد او پیسه نه غواړي هغه یو درد راغستی دی یا ایها الناس اطیعوا الله و اطیعوا الرسول د الله د پیغام د محمد مصطفی د پیغام آواز لګی ای خلکو د هغې تابعدار شي نو عرض می دا کو چې د مال نه متاثره کېږي مال خو قارون او فرعون تباه کړل د خاندان نه متاثره کېږي د ابو لهب خاندان وړوکی خاندان او کلوې خاندان ټول عربي جوړه کاو داسې خاندانو جرګه کې چې به ابو طالب خبره وکړه تر حجاز پورې وګوره چاټت نشو کوي داسې جرګمار او ډنډمار خلقو د دې عادت چې د خلکو کپرو کې به وبس کله دومره زور خو چې د قرآن او د حدیث د منهج مخې ته راغې ابو لهب د 100 نه 0 ته راغې کرانغې آغا ابو جهل دو ماشومان مردار کو مردار نه کو تا تخی چې مسلمانا کده مال نه متاثر کوی نو فرعون ته دیونه قتل کده مال نه متاثر کیږي نو قارون ته دیونه قتل کده نسب نه متاثر کیږي نو ابو لهب ته نه ګوري کده نسب نه متاثر کیږي ابو جهل ته نه ګوري ته د سنه متاثره چې بیا هم د قرآن او د حدیث ملګرتیا نه کې موسی علیه السلام غریب سړی و مصر د هغه فرعونیانو نه خالی کو که خالی نه کو محمد رسول الله علیه السلام یتیم او یوازې سړی و په شام مصر فلسطین او روم پورې د هغه ملګرو د اسلام جنډې ولګولې کوې نه لګولې تا ته ښیي چې که کامیابي غواړې خو اسلام کې ده که نه او ته مسلمانه د رب په قرآن هم نیغ نه شوې نو د سپي لکۍ ځان نه مه جوړېږه چې بیا بیا کږېږې د رب په قرآن نیغ شه د محمد مصطفی په فرمان نیغ شه سبا که د جهنم په اور نیغېږي هغه نیغېدل درله فایده سبا چې د جهنم په اور د حق आवाज کې چې الله ومې منله راشه نن د قرآن او د حدیث په پیغام باندې د حق ته تسلیم شه د کلي جنگ په سر والا د ټبر جنگ په سر والا د علاقې جنگ په سر والا خو د محمد مصطفی په دین غیرت د ځان سره لازم وګرځوه الله سبحانه وتعالی دې مونږ تاسو د قرآن او د حدیث تابعدار کړي نو دا عزم د ټولو دی او که نه چې د قرآن او د حدیث به تابعدار یو ان شاء الله د قرآن او د حدیث به کلکه ملګرتیا کوو که نه کوو څوک وایي چې ان شاء الله په قرآن او حدیث به نن کوم لاسونه پورته کې دا د قرآن او د حدیث پیغام کې به د دې علماو شانه به شانه ملګرتیا کوو که نه به کوو د علماو سره به د قرآن او د حدیث منهج کې ملګرتیا کوو که نه به کوو په ناره خېټه به دا پیغام د کلي او د علاقې ته رسو که نه به رسو د خلکو د مشکلاتو د خلکو د پراپیګنډو نه به مخ اړو که نه به اړو ځان به د خلکو په تکالیفو خاموش کوو که نه به کوو دا پیغام به د الله د رضا دپاره او د جنت د حاصلولو دپاره هر مشکل نه مشکل حالت کې د دې قرآن او د حدیث ملګرتیا کوو که نه به کوو استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا